السلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بكل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترمو دا اللہ جل جلالہ دا حمد و ثنا صفت و تعریف نباد دا قائے نامدار احمد مجتبی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار گوہربار کے دا ہدی درود و سلام دا رس کولو پیش کولو نباد دا رب ذوالجلال عظیم احسان دے کہ رب ذوالجلال زمونگ استاسو زندگی کی یوزل بیا دلتا کی دا جمع کی دو قال اللہ او قال رسول ویلو و ریدلو توفیق و مکا پلاس باندرا وستا رب ذوالجلال دے نننی دلتا زمونگ دا حاضری خپل عظیم بارگاہ کی پڑیر سبان دے قبول و منظور کی سنگ چستا سو علم کی دا چی زمونگا دورہ تحقیق المسائل نننی سلورم درس تے پا مسئلہ دا حاضر و ناظر کے اولنے درس مو پرند تحقیق المسائل کی دا حاضر ناظر موضوع باندے پرند درسم کرو او انشاءاللہ تعالی دا اللہ پاک پا توفیق سرا ننم مسئلہ دا حاضر او ناظر دا پا دو رزو باندے مزکہ مشتمل کا چی مسئلہ دا حاضر او ناظر دیر اہما او ضروری مسئلہ دا او طویل مسئلہ دا نزکمو دا حاضر ناظر دا مسئلہ پا دو رزو باندے پا دو پیریڈونو باندے دا مشتمل کا پرونی درس کے دا حاضر او ناظر پا مسئلہ باندے چی دا معاندینو بدعقیدو دا طرفنا کم معروف او مشہور اعتراضاتو پینزہ اعتراضات مداغ معروف و مشہورنا دا غی دا طرفنا اعتراضات کردو او دا ہر یو اعتراض جواب مو با حوالہ پر بیان کردو ذکر کردو. اول نمبر اعتراض دا دے توجہ ساتے چی حاضر او ناظر خود باری تعالی صفت تے دا دی یو معروف او مشہور اعتراض دے او ہر ذیکے کئی ہر وقت کئی او ہر لحظہ باندی دی دا اعتراض کئی منگی جواب کرو چی صفات دا باری تعالی ٹول سے دی توقیفی دی یعنی صفات دا باری تعالی موقوف علی شرع دی یعنی دا اللہ تعالی باندے دا سے اسم او نم اطلاق جائز دے چاگے ذکر پا قرآن او حدیث کی راغلی بھی کہ قرآن او حدیث کی داغی ذکر نہیں فیصل استاذ نو دا آغا نم او آغا اسم اطلاق پا باری تعالی باندے جائز او درست ندے او بیا چی منگا حاضر او ناظر موقت چی حاضر او ناظر موقت دا باری تعالی فا اسماؤ او پا نمون کی نا پا قرآن کشتا نا پا حدیث کشتا او بیا پا دی سلسلہ باندی چو سمر حوالے او کتابونو دلائلو اغمونگا پرون درس کے بیان کرو. دویم نمبر اعتراضی دا جال حق پا کتاب دا مفتی احمد یار خان نعیمی باندے پا مسئلہ دا حاضر ناظر باندی دا دی یو معروف او مشہور اعتراض دے اگر اعتراض دا دی چی سوک خدا پاک ہر زے کی حاضر منی دا بیدینی دا خدا ہر جگہ ماننا بیدینی ہے
نو دا اعتراض چې چا کړی داغه د کتاب د احقاق الحق هغه عبارت ما پرون تاسو ته وی چې د مین پکې مین جوړ کړو او می تحریر کې غلط لیکلو او می تقریر کې غلط ویل دي بیا داغه د کتاب نه ما سکه حواله پیش کا چې جگہ په اردو کې زیت وی او په عربی کې زیت مکان وی الله تعالی د زی او د مکان او د جهت او د جسم او د طرف نه پاک ته په دې باندې چې څومره حواله وی هغه مونږ پرون بیان کې دریم نمبر د دې مشهور اعتراض دا دی چې حاضر ناظر کده الله تعالی صفت شي نو څه خرابي لازمیږي څه قباحت لازمیږي نو مونږ جواب کو چې حاضرون او ناظرون دا صيغه د سدي دا خود اسم فاعل صيغه دي او اسم فاعل کې معنا حدوثی پرته ده او صفات د باری تعالی ټول قدیم دي ازلی دي غیر حادث دي نو کته د الله تعالی صفت حادث اومنه نو دا نقصان شو کنه شو دا نقصان شو بیا په دې باندې حواله دا خو اظهر من الشمس مسله دا جمله څومره کتابونه دي هغه ټولو کې داشتا سلورم اعتراض دا چې شخص واحد لا فی المکانین شخص واحد په مکانینو کې نه بهر چرته وي په یو مکان کې وي او کتا زه حضور مبارک حاضر ناظر منه نو دا خو شخص واحد دی جزئی حقیقی دی نو بیا تکسر د جزئی حقیقی لازمیږي تکسر د جزئی لازمیږي او تکسر د جزئی دا څه دی باطل دی نو پاغه باندې ما د جمال الاولیاء حواله پیش کا صفحہ نمبر 253 د امداد السلوک حوالہ میں پیش کا صفحہ نمبر 68 د ارواح ثلاثہ حوالہ میں پیش کا 187 نمبر دا حوالی مونږ د دې د کور نه پیش کی چې یو ولی الله دی په یو وخت کې په یو ورځ باندې په یو تاریخ باندې په یو آن کې په متعدد خارونو کې په 30 خارونو کې په 10 خارونو کې هغه څه کړي وا په 10 خارونو کې د جمعې منځ او خطبه هغه کړي وا دا جزئی حقیقی دی دا ولی الله او تکسر راغل استاد عقیده التولین متوجی کی صرف د حضور مبارک ذات ټارګټ ته د غشان ارواح ثلاثه کې په 187 صفحه باندې حکیم الامت د دی اشرف علی تانوی لیکلی چې قاسم نانوتوی وی زو اکثر ګورما چې حضور مبارک دارالعلوم دیوبند ترازی او ما په خپل صادر کې واچي کلمه بارکی او کلمه دنکی نو ال تکي تکسر جزئی د حضور مبارک بارک راتلو دلته تکسر جزئی ول نازمیږي تکسر جزئی خود ټولو اهل مناطقو په نس باندې باطل دي دلته ول نه باطلیږي دریم نمبر حواله د امداد السلوک ویلوا الته چې تاسو کې د کرامتن لګوي دلته کې د معجزاتن ول نه لګوي نو تاسو چې دغه ځای نه کم جواب کوي هغه جواب دلته چلته د کرامت جواب کوي دلته د معجزې جواب دی کنه پنځم نمبر د دې اعتراض داو چې حضور مبارک فقط روح سره حاضر ناظر منه کو روح مع الجسد حاضر ناظر منه کو صرف روح منه نو دا حضور ناقص شو نعوذ بالله حضور کامل خو ال دی چې روح مع الجسد وی روح په حیثیت د راکب دی او جسد په حیثیت د سدي د مرکوب دی نو تاسو صرف روح ول حاضر ناظر منه نو جواب مونږ دا کړو چې روح المانی کې جلد نمبر 21-22 صفحہ نمبر 290 باندې حضور مبارک فرمای کنت نبیا او مزپاغه وخت کې نبی و آدم بین الماء والطین چې آدم علی السلام په مابین د سکیو اوستانه تاسو کو چې حضور مبارک وي هغه وخت کې نبی ما نو هغه روح سره نبی او که روح مع الجسد کوي روح سره نبی نو ستا پني سو هغه روح سدي حضور ناقص ته نعوذ بالله اوستوخه یکم ځکه دته چې حضور ناقص ویلی دا والوس پتا سو باندې نه درس چې دی دا په شک ثانی کې دی دویم شک په مسأله د حاضر ناظر کې مونږ دا جوړ کړو چې نبی له صلوات و سلام په صورت مثالی سره په متعدد مقاماتو کې حاضری دي شي دا مونږ په مسأله د حاضر ناظر کې دویم شک جوړ کړو چې حضور پاک صاحب الاولاق صلی الله علیه وسلم صورت مثالی سرا په متعدد مقاماتو کې حاضری دي شي دا زمونږه د حاضر ناظر د مسلې د دریو شکونو نه دویم نمبر شک دی اوس چې مونږه دا شک بیان کو نو دا خود ځان نه بیانو کنه
پدې شک باندې پدې مسله باندې پدې نظریه باندې پدې عقیده باندې با اوس مونږه حوالجات بیانو. پہلا نمبر حواله پدې شک باندې چې حضور علیه الصلاۃ والسلام صورت مثالی سرا په متعدد مقاماتو کې حاضری دي شي. اول نمبر حواله ځان سره ولیکه تفسیر روح المعانی جلد نمبر 21-22 صفحہ نمبر 294. پہلا نمبر حوالہ دا او ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیون بجسدہ حضور مبارک پخپل جسد سرا ژوندې دے وروحی او پخپل روح سرا ژوندې دے. اوس چې مونږ د حضور مبارک متعدد مقامات ته تشریف وړلی شي په دې باندې سوایو حواله وایو حامد استاد نو څوک وایي تفسیر روح المعانی علامہ علوسی سے 21-22 جلد کے صفحہ نمبر 294 باندھے عبارت دا سے دے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی بجسدہ وروحہ وانہو یتصرف نبی علیہ السلام سے کئی تصرف کئی گرزی ویسیرو او سے کئی سیر کئی حیث شاء چرتا حیث شاء حضور مبارک متعدد مقامات لا تشریف اڑلی شی دا پہ حوالہ دا یتصرف حضور مبارک تصرف کئی حیث شاء چرتم چو غواړي تصرفم کئی او سیرم کئی فی اقطار الارض پا اقطار و پا اطراف دزمکو باندے وفی الملکوت او پا دی ملکوتو باندے سکئی سیر کئی تصرف کئی. دا حوالہ کم زیدہ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 21 او 22. دویم نمبر حوالہ پا دی خبر باندے پا دی نظریہ باندے پا دویم شک باندے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پا متعدد مقامات کے صورت مثالی سرا جسم مثالی سرا متعدد مقامات کی حاضری دی شي. دا زمونږ د اهل سنتو مومنانو مسلمانانو عقیده دا. دویم نمبر حواله په دې باندې د الحاوی للفتاوا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه چې 911 هجری کې د دې وصال شوه مکتبه حقانی والا چاپ کړي 59 نمبر صفحه دا 659 نمبر صفحه دک کول دبرا نقل کړي ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی بجسدہ وروحہ وانہ یتصرف ویسیر حیث شاء فی اقطار الارض والملکوت. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا زمونږ د مسئلہ د حاضر ناظر دویم شک او دویم صورت هم دی چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسد مثالی سرا متعدد مقاماتو کې حاضری دی شي. جلال الدین سیوطی صاحب حوالہ مورکا چې صاحب فرمائی چې نبی علیہ السلام تصرفم کئی او سیرم کئی حیث شاء چرتم چو غواړي متعدد مقاماتو ته حاضری شي او چرتا فی اقطار الارض وفی الملکوت فاقطار د ارض باندم حاضری دی شي او په اقطار د ملکوت باندم حضور علیہ السلام سے کیږي. متعدد مقامات دي کنا متعدد زین دي کنا حضور علیہ السلام سے کیږي صورت مثالی سرا حاضری دی شي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خو په طریقه سره حاضری دی شي چې تاسو شیخان په یو ځای کې چې تاسو پیران او اولیاء په یو وخت په یو زمانہ په یو تاریخ باندې په دیر شو خارونو کې د جمعې منظم کولی شي او خطبم پڑھاولی شي او په دیر شو خارونو کې شباشی او شباشیم کولی شي. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خو امام الانبیاء دی الته بیا ول اعتراض کوي دغه رنګه کتبه اغا کرامت ته د اولیاء دی او کرامت ته نو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام نه داغي طاقت سیوا ده. دا خو د حضور علیہ السلام معجزه ده چې په یو وخت کې په متعدد مقاماتو کې
حاضرې دی شي. صورت مثالی څه ته وایي؟ صورت الحاوی للفتاوا صفحه نمبر 659 باندې صورت مثالی دا یو آله ده. صورت مثالی دا یو آله ده، دا نه روح دی او نه جسد دی، خو د روح سره تعلق وي. صحیح، د روح سره تعلق وي. بیا دی یو اعتراض کوي، اویس استاد دی یو اعتراض کوي. منظور منگل دا راغشته، بعض خلکو تم د دینه معالته ده. وی تاسو چې وای د نبی له سلام مثل نشته دی، تاسو څه وای؟ د نبی له صلوات و سلام مثل شته دی؟ نه، څه نشته؟ مثل نشته. نو بیا ولې وای چې په صورت مثالی سره الته حاضر شو، اغلته حاضر شو، اغلته حاضر شو، په دې حواله وای. دا اعتراض چا کړی دی؟ منظور منگل په تحفۃ المناظر کې دا زما مخې ته پروت دی. نو جواب دا دی چې مثلیت د نبی له سلام ممتنع او محال دی. د نبی له سلام مثلیت ممتنع او محال دی. محال څه ته وایي؟ چې داغه عدم ضروری، چې داغه عدم ضروری دی ته محال وي. د نبی له سلام غونته کې شخصیت تشخصاتو کې مثل دا محال دی، دا ممتنع دی. او محال څه ته وایي؟ چې داغه عدم ضروری. دا زمونږ د مؤمنانو مسلمانانو د اهل سنت او د احناف او بریلیانو دغه عقیده او دا نظریه ده. پاتې د مثل خبره، مثل په څو قسمه دي؟ ما تاسو ته ویلي مو په دوه قسمه دي مثل. یو دی مثل فقهی او بل دی مثل منطقی. یو دی مثل فقهی او بل څه دی حامد استاد؟ مثل منطقی. مثل فقهی په دوه قسمه دی. مثل فقهی په څو قسمه دی؟ په دوه قسمه. یو مثل سوری دی او بل مثل معنوی دی. مثل فقهی بیا په دوه قسمه دی، مثل سوری او مثل معنوی. مثل سوری دیتا وی چې هغه کې مثلیت وی، خو په کل تشخصاتو کې به مثلیت ضروری. چې پکې مثلیت وی خو په کل تشخصاتو کې مثلیت سی هغه ضروری وي. مثال پته ورس په مثال باندې پوه شو. مقصود استاد یو ګډ راوستو او حامد استاد ته ګډ سکو، هغه ته پټ کو او خرڅ کو، بدد د غوتو قوتو کنه. اوس مقصود استاد وی دا خو ما ګډ ځان تا غشتو تا خرڅ کو، نو تا مال نقصان نو رسولو، ما ته بوس داسې ګډ راکې سبکه داسې ګډ براله راکې چې داسې ګډ راکې نو عمدک کشان ګډ خو نشته کنه. د ګډ خو سلور خپې دي، یو سره دی، دوه غوګونه دي، دوه سترګې دي، یو جبه ده. خدا ار یو ګډ خو خپل خپل تشخصات وي بعینه A to Z. عمدک کشان ګډ خو دې نشي پیدا کوله، بس خو د خرڅ کړي دی بس خبره ختمه ده. نو اوس په کل تشخصاتو کې دغه شان ګډ نشته دی. نو اوس با مثل معنوی دا حامد استاد چاله ور کوي، مقصود لور کی مثل معنوی څه دی؟ قیمت ته په 30000 مقصود غشتو 30000 روپے به حامد چاله ور کوي، مقصود لور کوي. نو مثل فقهی په دوه قسمه دی، یو مثل سوری شو او بل مثل معنوی شو او بل مثل منطقی دی. څه دی؟ مثل منطقی دی. نو مثل منطقی په څو قسمه دی؟ مثل منطقی په څو قسمه دی؟ مماثلت او څه شي؟ مجانست. مماثلت آسان الفاظ کې ویم، مماثلت او مجانست. مماثلت څه ته وایي؟ اشتراک بین الشیئین فی النوع. په نوع کې به دوانه سي مشترک وي، اشتراک وي بین الشیئین. خو پس کې ګوره وتا فیصل انسان دی کنه دی؟ حامد انسان دی کنه دی؟ مقصود استاد انسان دی کنه دی؟ رضوان استاد، اویس استاد، مناسب خان استاد، حافظ حسنین صاحب، دا ټول څه دي؟ اشتراک بین الشیئین فی النوع دی کنه دی. نو دا څه دی؟ مماثلت ته. دغه شان دا بل جهت راوالا. ابو جهل انسان دی کنه دی؟ اشرف علی انسان شو کنه شو؟ فرعون، گنگوہی
دا مماثل دی یو بل سره کنه خلیل احمد حامان او دغه رنګه نو دا څه دي مماثلت دی مماثلت څه ته وایي اشتراک بین الشیئین فی النوع دې ته څه وایي دې ته مماثلت وایي بل مجانست دی مجانست څه ته وایي رضوان استاد اشتراک بین الشیئین فی الجنس ګوره اشتراک بین الشیئین فی الجنس ګوره وتا انسان حمار فرس وغیرہ وغیرہ چې څومره نور دا ټول څه دي انسان فرس کلب او شات دا ټول څه دي حیوان حیوانیت کې ټول یو دي کنه نو ګوره اشرف علی مجانس د میلو شو کنه شو مجانس د میلو شو کنه رشید احمد گنگوہی مجانس د خنزیر شو کنه شو ولی ځکه د مجانست تعریف داده اشتراک بین الشیئین فی الجنس په دې خبره باندې پوه شئ نو دا دکه په مسأله د مثلیت کې چې مثلیت اول پیژندل پکار دی یو مثل څه دی فقهي دی مثل منطقي دی مثل فقهي چې دی دا په دوه قسمه دی مثل سوری دی مثل معنوي دی بیا مثل منطقي په دوه قسمه دی مماثلت دی او بل مجانست دی او دغه رنګه یو ځلې پېښور کې مدرسه فاروقیه یو مدرسه و فقیر آباد علاقه ده هلته زمونږ په مسئله د حاضر ناظر باندې د دې اهل دیابنو سره یو مناظره جوړه شوه مونږ چې لړو د دې مدرسې فاروقیه ته ماسپښین 3 بجې وې ګرمي وه چې هلته ورغو عمده خلک هم د دې خلکو مدرسه وه او دا دې چې ورته وکیل احناف وی هم د دفتر و چې مونږ هلته کې ورغو تپوس مو کوي وینر دلته خو څوک نشته ماشومان ناسو حفظ او ناظرې سبق وي مونږ هلته کې 15 کسانو اول خودي سکونه بیا مونږ راغو یو ځای کې کېناستو کته مو دی کې دي یو څو کسان د خپل مدرسې نه راکوشو او مخامخ مدرسې ته موبایل ونیو چې دا زمونږ مدرسه ده ایو پکې غړې ونیو چې دا مونږ سره غړې ده او دا ټیم دی او بریلیان رانغه مونږ راغلیو مدرسه کې د دې انتظار کو مونږ ته مخامخ دکان کې ناسو خو چې مونږ د دې په دې کار باندې پوښتې دا خو دې بیا د خلکو له دوکه ورکي مونږ ورپسې راو چې مدرسې ته راغو نو بس بیا خو چېرته تختیدي نه شو نو بس مونږ سره مدرسې ته بره وروختو هم د دې په دفتر کې چې کېناستو مسله خو جوړه په حاضر ناظر باندې مونږ دعوه ولیکله چې مونږ نبی علیہ السلام حاضر ناظر منو په مرتبه د امکان عام مقید بجانب الوجود کې دا مونږ دعوه ولیکله او دې سره خو ما یو کورس هم کړی دی نو د دې چې څومره اعتراضات دي په مسله د حاضر ناظر خو ما سره لیکلي دي رجسټر کې د دې اعتراض دا وایي تاسو نبی علیہ السلام حاضر ناظر منئ او که نه منئ روح سره منئ که روح مع الجسد منئ د ازل نه منئ د اعلان نبوت نه مخکې منئ او که وروسته منئ چې څنګه دي دا ولیکل مونږ وی زمونږ دعوه د په دغې باندې که تنقیحات کې وکړه چې نبی علیہ السلام مونږ حاضر ناظر منو په مرتبه د امکان عام مقید بجانب الوجود کې بس هغې خو ځان سره رجسټر کې سره وړو چې دې ته یې کتنه هغه دې کې پټ کېده نه نو بس دې ځای کې ونښته زیات نه زیات 3 منټه هغه باسو چلېدو زمونږ یو ملګري دي تپوس وکړو وی چې ته وایې د ازل نه منې که د اعلان نبوت نه پسې منې حاضر ناظر او ته یې ازل څه ته وایي وی ازل هغه زمانې ته وایي او دا کوم چې دغه طرف نه متکلم و دا د بټخیل شهاب الدین نوم دی او دلته ډېر مناظره کورسونه هم کړي دي هغه زمونږ ملګري دي تپوس کوي وی ازل څه ته وایي وی ازل هغه زمانې ته وایي نو زمانه حادث ته که قدیم ده زمانه او حادث ته او ازل څه دی وی ازل هغه زمانې ته وایي دې ځای کې خپل ملګرو زمونږ ملګرو هغه پورې وخاندل نو چې وی خاندل نو چې څوک چا پرې خاندي خو یې کار غلط کړي یې کار د شرمندګۍ کړي بس دا 3 منټه باسو شو خبره ختمه نو چې کله خبره ختمه شي او دلیل چا سره نو بیا څه کوي یا تختی او یا جګړه کوي نو هلته هم جګړه وکړه او تختیدي خوشونه مدرسه د هغې وه او دی په دې باندې پوهېږم نه چې امکان عام مقید بجانب الوجود څه ته وایي امکان په 2 قسمه تاسو تمام منطق کې څو ځلې ویلي دي امکان خاص دی بل امکان عام دی بیا امکان عام په 2 قسمه دی امکان عام مقید بجانب الوجود دی یا امکان عام مقید بجانب
آدم دی اخو دې ته وایي چې پکې سلب د جانب د آدم نه پاتې وجود یې هغه عام دی که ضروري وي او که ضروري نه وي که ضروري وي او که غیر ضروري نو د حضور مبارک حاضرېدل آدم ته څه کا سلب کا آدم ته څه کا سلب کا اوس د حضور مبارک موجودېدل دا عام دي که موجودېږي او که نه موجودېږي او په دې باندې مونږ حواله وي که نه چې تصرف هم کوي سیر هم کوي په ملکوتو باندې او په دې اردوینو باندې څه کوي تصرف کوي اوس د حضور مبارک خوښه ده کله چې غواړي سیر کولی شي چرته چې غواړي څه کېږي سیر کولی شي دا زمونږ د حاضر ناظر د الفاظو دا تشریح د پرون مونږ ویلې وه نو دا یو منځ کې پکې یو خبره راغه ځکه مې بیان کا دریم نمبر شک په مسئله د حاضر ناظر کې کم یو منصف استاد د نور محمدی ټول وایه صلی الله علیه وسلم جلوه د نور محمدی جلوه د کائنات په ذره ذره کې پرته ده د نور محمدی جلوه د کائنات په ذره ذره کې څه ده پرته ده او په دې باندې به یو طویل روایت وایم چې د هغې نه موږ دا استدلال او د خپل سوچ او د خپل نظریه او د خپل عقیده څه کوو ثابتو دریم نمبر شک په مسئله د حاضر ناظر کې هغه دا دی چې نور محمدی جلوه د کائنات په ذره ذره باندې په ذره ذره کې موجوده ده او په دې باندې حوالجات یو معروف او مشهور روایت د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ دی هغه بیانوما خو په دې حدیث چې ما په خپل سترګو کوم کتابونو کې کتلې هغه حواله درته هم ځان سره ولیکه اول نمبر حوالہ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 17-18 اور صفحہ نمبر 138 اول نمبر حوالہ د حاضر ناظر پدی شک باندې چې د نور محمدی جلوه د کائنات په ذره ذره کې موجوده ده پدی باندې حوالہ جات وایو اول نمبر حوالہ د تفسیر روح المعانی جلد نمبر 17-18 صفحہ نمبر 138 دویم نمبر حوالہ فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 85 او مکتبہ میر کتب خانے والے چاپ کڑے دے 85 نمبر صفحہ دا تقریباً ار یو فتاوی حدیثیہ کی 85 نمبر صفحہ دا ابن حجر حیتمی والا دریم نمبر خرپوتی دا دا قصیدہ بردی شریف شرح دا ما سرشتا 37 صفحے نه تر 100 صفحے پورې اغم دا روایت را نقل کړي مصنف عبدالرزاق 98 نمبر صفحه ما سره شته دی او 5 نمبر حوالہ نشر الطیب شرف علی تهانوی د دې د فارسه دی حکیم الامت ته د سشي نشر الطیب 5 نمبر پہلا نمبر فصل دے پہلا نمبر روایت تے پہلا نمبر حدیث تے 15 نمبر صفحہ دا روایت تغوکی دیکھا شک سالی زمون سو فیصلہ مسئلہ دا حاضر ناظر کے دادے چی دا نور محمدی جلوہ دا کائنات و پا ذرہ ذرہ کی موجود دا پا دے باندے مونگا دا 15 کتابونو حوالی ہوئے او اکا مشہور روایت دادے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما مبارک فرمائی حضور مبارک دربار رسالت کی عرض کی اے دا اللہ محبوبہ زما مور او پلار دے پتاسو باندې قربان وی عن جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ابی انت و امی اخبرنی عن اول شيء خلقه الله قبل الاشیاء اے دا اللہ محبوبہ زما مور او پلار دی پتا سو باندې قربان وی رب ذوالجلال د ټولو اشیاء نه مخ کې څه پیدا کو د چانه تاسو کو د حضور مبارک نه حضور مبارک ورته فرمای قال یا جابرو اے حضرت جابرہ ان اللہ بیشک اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال د تمام اشیاء نه وړاندې ستا د نبی نور پیدا کو
من نوره د خپل نور نه. حضرت جابر رضی الله عنه مبارک حضور مبارک نے تپوسو کو چې رب ذوالجلال د تمام کائنات نه د تمام اشیاء نه اول سے پیدا کا و استاد نبی نوری پیدا کو. نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت. اس حدیث مبارک تغوک کیے دے د زمونگا د مسئلے د حاضر ناظر دریم شکم دادی چې د نور محمدی جلوہ د کائنات په ذره ذره کې موجود ده. اویس استاد غوږ وتکی دا حضور مبارک جابر سے توئی وی رب ذوالجلال د تمام اشیاء نا استاد نبی نور پیدا کو او داغه نه پسې د رب ذوالجلال د نور نا زما نور پیدا شو. حضور مبارک فرمای زما دا نور ګرځیدو داراغ مقام قرب تا وی مقام قرب کې استاد نبی دا نور پروتو خو سمرا وخت پروتو دا اوګد روایت ته 12,000 کالا استاد نبی دا نور په مقام قرب کې 12,000 کالا تیر کا. سبحان اللہ. رب ذوالجلال دا غین عرش پیدا کو استاد نبی دا نور نا. رب ذوالجلال استاد نبی دا نور نا کرسی پیدا کا. او اے جابرہ رب ذوالجلال استاد نبی دا نور را واغشتو مقام محبت کے خودو. او بیا پا مقام محبت کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ تو حضور مبارک فرمائی 12,000 سال استاد نبی دا نور پا مقام محبت کے پروتو. بیا رب ذوالجلال اغا نور سلور حصو باندے تقسیم کو. دا یوی حصی نے قلم پیدا کو دا بلی حصی نے لوح پیدا کو دا بلی حصی نے جنت پیدا کو. سلورم حصے راواغشتا او پا مقام خوب کی خدا مقام خوب کی وی اے جابر استاد نبی اغا نور 12,000 کالا پا مقام خوب کی تیر کا. او مقام خوب کی وی اے جابر استاد نبی دا نور پا مقام خوب کی 12,000 کالا پروتو. وی اے جابرہ چکل 12,000 کالا استاد نبی دا غنور پا مقام خوب کی 12,000 سال تیر کو. وی رب ذوالجلال اغا نور سلوری سو باندے تقسیم کو. دا غین رب ذوالجلال استاد نبی دا نور نا رب ذوالجلال ملائک پیدا کو. رب ذوالجلال تے شمس و قمر پیدا کر اور رب ذوالجلال تے کواکب و ستور پیدا کر. وی اے جابرہ رب ذوالجلال استاد نبی دا نور دا سلورم ایسر آواغشتا او پا مقام رجا کی خدا. وی اے جابرہ استاد نبی دا نور پا مقام رجا کی 12,000 سال پروتو او چی 12,000 سال پا غیبان دی تیر شو رب ذوالجلال پسلوری سو باندے اے جابر استاد نبی غنور تقسیم کو. بیا ورطا فرمائی نبی علیہ السلام وی اے جابرہ دا یوی حسین رب ذوالجلال عقل پیدا کو. او اے جابرہ رب ذوالجلال استاد نبی دا نور اگی سینا رب ذوالجلال علم او حلم پیدا کو. رب ذوالجلال تے عصمت و توفیق پیدا کو. وی اے جابرہ رب ذوالجلال استاد نبی دا نور اغسلورم عیسیٰ اغی پا مقام حیا کی خدا. او مقام حیا کی بیا 12,000 سال استاد نبی اغا نور پروتو. وی اے جابرہ استاد نبی اغا نور تا رب ذوالجلال نظر دا رحمتو کو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. وی اے جابرہ چھ 12,000 کالا استاد نبی اغا نور پا مقام حیا کے پروتو داغین پس ورتا رب ذوالجلال نظر دا رحمتو کو. وی چھ نظر دا رحمت ورتاو کو اغی خولونی ولا سیونی ول خولونی ولا او دا اغی خولینا بیا اغی خولینا رب ذوالجلال ساس کیو کو او اغا ساس کی 1,24,000 ساس کی دا اغی خولینا وشو. سبحان اللہ. او بیا دا ہر یو ساس کی نا دا ہر یو قطرینا رب ذوالجلال دا رسولانو دا انبیاء ارواح پیدا کر. سبحان اللہ. او بیا اغا ارواح سا واغشتا اغا ارواح بیا سوک سائی واغشتا. نو چه سائی واغشتا تر دا قیامت پورے الہ یوم الدین پورے سمر شہداء
څومره اولیاء څومره اصحاب اطاعت دا ستا د نبی د نور نه بیا پیدا کی وای بیا ورته فرمای اے جابرہ ستا د نبی نور چې رب ذوالجلال پیدا کو عرش نو کرسی نو کر و بیان نو فرشتے نوے شمس و قمر نو عقل و توفیق نو و اسمانون نو زمک نوے جنت نو جہنم نو اے جابرہ دا ټول ارس رب ذوالجلال ستا د نبی د نور نه پیدا کړ سبحان الله او بیا ورته فرمای اے جابرہ چې کله دا هر سستا د نبی د نور نه پیدا ک بیا رب ذوالجلال ستا د نبی دا نور را واغشتو او په حجاباتو کې خودو په 12 حجاباتو کې وی اے جابرہ تا د نبی دی نور با په یو حجاب کې په یو پرده کې 1000 سال به پکې تیرولو چې کله 12 حجابات تیر شو 12,000 کاله ستا د نبی دی نور په هغه حجاباتو کې تیر ک او داغه نه پس یدویو منه ما بین المشرق والمغرب وی بیا ستا د نبی اغه نور رڼا په مشرق هم خور شوا ستا د نبی د نور اغه رڼا په مغرب هم خور شوا وی دا سه رڼا یو کا کس سراج فی الليل لکه پشپکی چې یو دیو بلوي او چراغ بلوي دا سه رڼا اغه نه بل شوا او دا سه رڼا اغه نه خور شوا دا سه رڼا ستا د نبی اغه نور وکا او بیا ورته فرمای اے جابرہ رب ذوالجلال داغه نه پس بیا حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو حضرت حوا بی بی پیدا کا وی اے جابرہ ستا د نبی غنور د آدم علیہ السلام لا ته منتقل شو داغه نبی حضرت شیش علیہ السلام ته منتقل شو بیا همیشه د پارا د اسلاب طیبونا ارحام طاهرو تا پاکم لاگانونا ارحام طاهرو تا ستا د نبی غنور منتقل شو او دا نور بیا را روان دی همیشه د پارا پاکم لاگانو کې حضرت عبداللہ صاحب تر رسیدو بیا د حضرت عبداللہ صاحب نا حضرت امینی بی بی تا او بیا د حضرت امینی بی بی بغیگه کې بیا ورته فرمای یا جابرو اے جابرہ ثم اخرجنی الی الدنیا بیا ز دنیا تراغم فجعلنی سید المرسلین اے جابرہ بیا ز سید المرسلین وګرځیدو سبحان الله نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شان مصطفی نو دا زمونگا د نننی درس چې مسئله د حاضر ناظر باندې دریم شکو څنګه حسنین استاد دریم شک داسې و چې د نور محمدی جلوه د کائنات په ذره ذره کې موجوده ده او په دغه باندې بیا مونږ 15 حوالی وی او د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ دا طویل روایت مسکو بیان کو نو د دې روایت نه دا پته لګی دا چې دا کل دنیا کل جهان دا د حضور مبارک د نور نه پیدا دي هر څه دي دا د حضور مبارک د خاطر دي د حضور مبارک د نور نار کې اوسیس پیدا دي او دغه رنګه د مسئله د حاضر ناظر متعلق اخیری نمبر روایت وېما خود دینا وړاندې د خوشتبه پنیت باندې یو خبره کومه مونږ په رحمان بابا کې پاتې کیدو الجامعۃ الامانیه کې مونږ سبقونه وې رحمان بابا کې پاتې کیدو یو ورځ د مازیګر ټیمو داسې خلک راغو دنیا دار قسم خلک خدای پاک پیدا کړی دي څوک یو شان سوچ لري څوک بل شان سوچ لري د چا یو شان عقیده وي د چا بل شان عقیده وي د چا یو شان نظریه وي د چا بل شان نظریه وي مازیګر ټیم رحمان بابا کی مونږ قلندر عبدالرحمن بابا علیه رحمت مزار کیو آلته چکم پیش امام او خطیب دی مولانا معراج الدین سرکانی صاحب هغه په دغه ورځ باندې نو زمونږ بل یو مرګری دی د سواد شانګلی دی نور الاسلام مولانا صاحب نومې د مخکې ورځو کې راغلی مدلته د په هغه ورځ باندې د مازیګرې مونځ او جمع د ورکا مونږ بهرو چې بیا راغو جمع نه پس بهر وته چې راغی اوس دغه خلک راغلی د اهل دیابنه دي او د مونږ د دې مرګنی راتاو شوي دی یوازې د دې په واته کسان دي او دا یو بل تاسو نه ته کوي
مونږ بار ناسو چمن کې ما پسې یو کس راغی او بل مرګرم را سره چې زه راغم ما ته وی دلته کې خلک راځي او د قلندر عبدالرحمن بابا د مزار نه خلک د دنه غوښتنه کوي رب پرېخي جمعات له نه راځي او د قلندر عبدالرحمن بابا مزار له راځي او د دنه هر څه غواړي وی د غیر الله نه غوښتل څه دي جایز دي که ناجایز دي وي ناروا دي مې جمدینه که د مړي نه وی جمدین هم ناروا دي خو د مړي نه خو بالکل ناروا دي مې ښه ویا ما ته مې ته څوک وي دیوبندي ما مې بیا خو به ته د علماء دیوبند مني وي ولې نه منم مې د اشرف علي یو کتاب دی بزم شمشیر بزم شمشیر یو کتاب دی او په بزم شمشیر کې هغه د خپل نیکه یو خبره را نقل کړې ده اشرف علي تانوی په بزم شمشیر کې د خپل نیکه یو خبره را نقل کړې د نیکه نیم دی غلام فرید سو کوئی فرید نومې دی سو کوئی غلام فرید نومې دی خو هغه خپل کار دی چر نوم دی خو فرید نومې دی او دا البصیر کې حمدالله جان ډاګه بابا هم دارا نقل کړه اخره کې مې هغه په دغه خپل کتاب کې لیکلی چې زمونږ نیکه یو ورځ په جنج روانو د واده ډولې و زمونږ نیکم پکې روانو وای ښه هغه هم ډېر په توجه ناسو ټول خلک ناسو خو بیا مونږ درې کسانو وغي اته کسانو مې هغه لیکلی چې زما نیکه په جنج کې روانو د شپې مزل کولو په هغې باندې ډاکوان راووته سره ډاکوانو سره نښتې دی بس ډاکوان نو لګېدو دا نیکې وله څه کوم دی وله مړ کو وی وجلو ورته وی چې وی وجلو بس دی خو مړ شو خبره ختمه شوه چې کله دی په قبر کې دفن کو خخې کو نو اشرف علي وی زمونږ نیا به مونږ ته وی څوک وی اشرف علي وی مونږ ته به خپلې نیا وی چې ستا نیکه څه دی غلام فرید د مرګ نه پس هره شپه به د ماته شیرینې او مټایان راوړه هره شپه به وي ستا نیکه د مرګ نه پس ماته شیرینې او مټایان به یې راله راوړه نو ما هغه دیوبندي ته وی مې ستا نه تپوس کوم د اشرف علي دا نیکه په قبر کې و که د فضل په بکری کې و چې د مټایان راوړه او مې نه خو تاسو امدادونه غواړئ ستاسو مړي تاسو له سره وړي مټایان نه وړي او که مونږ راځو چې خدای پاکه د دم درجات بلند کړي او زما په حال هم رحم وکړي نو مونږ ملامته کوي او د باره کې د څه نظریه ده بس چې کوم ورسره راغلي و هغې هم دې خبرو پورې خپله مو خاندل دا دم د خندا خبره چې دا اوس په قبر کې دی او که نه د مټیانو په بکری دوکان کې دی نو دا خلک هم دغه شان دي خپل کتابونه نه ګوري او معترض و کلامه یو سترګې کار کوي او بله نه کوي نو داسې یو واقعه مې ته بیان کا مسئله د حاضر ناظر کې یو مشهور او معروف روایت ته بیانوم او په دې باندې به خپل خبر هم ختم کو روایت د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما دی حضور مبارک فرمائی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله قد رفع لي الدنيا فانا انظر اليها والى ما هو كائن فيها الى يوم القيامه كانما انظر الى كف هذا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مبارک فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی ان اللہ بے شک اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی قد رفع د صيغه ده د ماضی صيغه ده او قد په داخل شو ماضی قریب شو حضور مبارک سے فرمائی ان اللہ قد رفع اوس څه چلو کو قد رفع اسرات رب ذوالجلال روچت کلیت دنیا ما دا پارا دا دنیا حامد استاد دیتا وکی دا نبی علیہ السلام سے فرمائی ان اللہ قد رفع لی الدنیا اللہ تعالی ما تا دا دنیا روچت کا فانا انظرو زدی دنیا تا گورم انظرو دا سزی غدا فعل مضارع کی سو زمانی وی مانا دا حالم پکی زمانہ دا استقبالم پکی حضور مبارک فرمائی فانا انظر الیہا او زدی دنیا تا گورم اوسم ورتا گورم اور روان وقت ورتا گورم و الی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ پا دی دنیا کی چی اوسم سکیگی و تر قیامت چی پکی سکیگی زو ورتا گورم خوسنگ ورتا گورم کانما انظر الی کفی هذا دا سی ورتا گورم چی حضور مبارک خپل بے مثل لاس او دا کف ورغوی روچت کو وی دا څنګه خپل تلی چې راته ښکاري ورغوي او کف وی داسې راته دا ټوله دنیا ښکاري تر قیامته پورې دا د حدیث مبارک ترجمه شوه
حدیث مبارک باندې ما چې کوم کتابونو کې دا روایت کتلې دا ځان سره ولیکه. زرقانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 204، نسیم الریاض جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208، حاشیۃ الساوی جلد 1 صفحہ نمبر 733، خصائص کبرا د جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جلد 2 صفحہ نمبر 180، اور نشر الطیب کی مخیرہ کشتا ما سرشتا. حدیث مبارک تاسور د حضور مبارک فرمائی ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کف هذا. اویس استاد د حدیث شریف اول نمبر فائدہ صدا چې ټول دنیا کې چې سکیږي تر قیامت پورې حضور علیہ الصلوۃ والسلام وای دا زما مخه ته ده، تر قیامت پورې چې سکیږي دا زما مخه ته ده. نو د دین ثابت شو، ناظر ته ثابت شو کنه چې په دې دنیا کې د اوس نواله تر قیامت پورې سکیږي حضور مبارک وای دا زما سامنے مخه ته ده، زه ورته ګورم. نو د دین ثابت شو، ناظر ته ثابت شو کنه. یو فائدہ دا شو د حدیث مبارک نه. حامد استاد دویمه فائدہ دا ده، یو قاعده ذکر کوم دا ما تاسو ته ویلې مو د کال درمیان کې به د توې ما یادې ساته. قاعده د علم بلاغت دا ده اویس استاد، قاعده د علم بلاغت دا ده چې کله مقام د جملې فعلی وي، کله سیه مقام د جملې فعلی وي او الته جملې اسمیه راشي. سمې وي چې کله مقام د جملې فعلی وي او الته کې جمله اسمیه راشي نو دا فائدہ د دوام ورکي. حامد استاد قاعده وایا چې کم ځای کې مقام د جملې فعلی وي او الته کې جمله اسمیه راشي نو دا فائدہ د دوام ورکي. دا فائدہ د څه ورکي؟ د دوام ورکي. اوس کچرته کې د جملې اسمی خبر، کچرته کې د جملې اسمی خبر اسمو اویس استاد، کچرته کې د جملې اسمی خبر سو نو دا د دوام ثبات پیدا ورکي. د ثبات پیدا ورکي، دوام ثبات پیدا ورکي. او کچرته کې د جملې اسمی خبر فعل مضارع د دوام تجددی پیدا ورکي. ها کچرته کې د جملې اسمی خبر اسمو دوام ثبات پیدا ورکي. کچرته کې خبر د جملې اسمی فعل مضارع نو بیا د څه فائدہ ورکي؟ دوام تجددی فائدہ ورکي. حدیث مبارک ته وکی دی. ها حدیث مبارک کې راغو قد رفع لی الدنیا، جمله کومه ده؟ قد رفع، جمله فعلیه ده کنه، اول جزء فعل دی. تقاضا خدا ده چې د دینه پسم جمله فعلیه راشي. تقاضا څه ده؟ اول سر کې جمله فعلیه ده، تقاضم ده چې جمله فعلیه راشي. نو عبارت دا سے پکارو چې فنظرت الیها، څنګه عبارت پکارو؟ فنظرت الیها. خو لیکن د حدیث مبارک الفاظ داسې نه دي. د حدیث مبارک الفاظ داسې دي فانا انظر الیها، فنظرت الیها په ځای باندې الفاظ داسې دي فانا انظر الیها. نو جمله اسمیه شوه. نو چې دلته جمله اسمیه شوه نو د جملې اسمی خبر ته وګوره چې خبر اسم دی او که فعل مضارع ده. نو چې مونږ کته فانا انظرو فعل مضارع ده کنه ویس استاد، نو چې فعل مضارع ده نو فائدہ د دوام تجددی ورکي. نو چې د فائدہ د دوام تجددی ورکي نو د دې مقصد، د دې قاعده مقصد دا دی چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا او ما فیها طرف ته همیشه د پاره ګوري او تر د قیامت ورته ګوري. کچرته کې فنظرت الیها، کچرته سو فنظرت الیها فعل مضارع، کچرته کې د فانا انظروا الیها په ځای باندې سو فنظرت الیها. نو بیا به د دې قاعده مطابق معنی داسې وا چې حضور مبارک دنیا او ما فیها ته یو پیر کتلیو، یو مرتبه کتلیو، یو پیر به ملاحظه کړو. خو الفاظ څنګه دي؟ فانا انظر الیها. نو چې فانا انظر الیها جمله اسمیه ده نو پدې کې دغه وهم رفع او دفع شو. کم وهم چې یو پیر ورته کتلیو؟ نه،
همیشه د پاره دنیا ته حضور مبارک بار بار ګوري ها او ان شاء الله تعالی بیا بل وخت کې د دوام تجددي او د دوام ثبات فرق به ان شاء الله بیا بل موقع کې هغه بیان کو دا په دې ځای باندې هغه بحث او درس او موضوع زمونږ استادو د حاضر ناظر هغه تمام شوا. رب ذوالجلال دې د پوی او ورسره د عمل کولو توفیق را